د تحصیل مندڼ په علاقه مازی کې د نوي کلي ناته او بخمیری خلک په خوړ د رسو د پل خرابېدو له وجې تکلیف سره مخ دي. نوی کلی او ناته خاص کر بخمیرا ګیر چاپیره نږدې مضافات چې کوم دي دې خلکو ته د دې پل نه ډېر لوی تکلیف دی. د علاقې خلک وایي چې کله په خوړ پل وو نو موږ به په 15 منټه کې مین امبیلا مازی روډ ته وتو، اوس مو کم از کم 15 منټه لګي. وایي چې روغ خو خرڅنګه تلی شي خو د مریض راته ډېر تکلیف دی. بارانونه ډېر کېږي په دې علاقه، داسې بعضې حالات کې چې ډېر تیز باران وشي جو بیا خو بل څه لار نشته د دې پل نه علاوه، نو دا خلک دې که مریضیان دي او که ماشومان دي د سکولو یا نور څه عام خلک تګ راتګ کوي نو هغه د دې پل له وجې لکه رابطه بیا ختمېده او خلک دا اوږده لار وایي دغسې په دې بیرنګ نوي کلي بیرنګ ورځي او بیا د بالسیرې سره ټچ کېږي، لار ورته ډېره زیاته اوږده ده. چې تاسو په دې پل باندې ځئ نو پل باندې تقریبا په 15 منټه زیات نه زیات 15 منټه دې ستاسو ولګي چې سړک ټچ کوئ، او چې پل نه او داسې تاسو ورځئ نو بیا به ستاسو کم څه کم لکه 30-35 منټ لګي. مقامي خلک وایي چې کله خوړ راشي نو بیا د هلکانو او جنکو سکولونو ته ماشومان نه ځي. وایي چې د خوړ پورې کلي ټلوایي ته غم ښادی له ځو نو ډېر په اوږده لاره تاویږو چې مو ټیم او پیسې خرابېږي. لیپ ته چې خوړ راشي نو دا پورې دا واړه چې د ټلوۍ او زموږ د نوي کلي دا واړه لکه سکولونو ته نشي تللی او کته د جنکو سکول دی نو هغه واړه هم چې کوم دی نو هغه سکول ته نشي تللی، هغه بیا په هغه ورځې پاتې چې غام وشي نو بیا دا ګاونډ کې موږ سره کلی دی خو موږ داسې پورې وتو لار نشته دی، بیا موږ بره نه ځو هغه شادم باندې راتاویږو. کور دې نږدې کوڅه دې لرې دیوال دې فریوزه چې ویړیا شي دیدنونه. مقامي خلک د پښتو دا ټپه کوي او غوښتنه کوي چې د رسو دا پل دې زر تر زره ټیک کړی شي چې موږ ته تګ راتګ اسان شي. عمران بونیری، خیبر نیوز، امازی، بونیر.